کوشش د دې خبرې وکړو چې دا ورځ د خوشحالۍ ده، دا ورځ د خفګان نه ده، بلکې په دې ورځ باندې یو سړی خفه وي نو پکار دي چې د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو ورونو په مخ کې، د زنانو په مخ کې په ټوله ځان خوشحاله کړي. نو اکثر مسلمانان څه کوي وي دا چې کوم ځای کې غم شي وي دا نن نو دی اختر دی، دا دویم اختر دی، پلانکي نه به موږ دعا درته غواړي، یا زنانه د اختر په سهار باندې چې موږ عیدګاه ته ورشو نو مقبره د زنانې به ډکه وي. ولې میندې خو خفه کېږي چې د هغې نه څوک جدا شوي وي. د اختر ورځ د خوشحالۍ نه او شروعات په دې باندې وکړي چې هغه د خفګان نو یاد ساتئ چې دا رسم په خپل ځای نه شروع وکړو چې نن مثال سبا اختر دی، زه به خپل پلار له ځم، زه به ورور له ځم، زه به ګاونډي له ځم، هغه ته به د اختر مبارکباد ووایمه، خو د دې لپاره به نه ځمه چې لاس وجود پکې یو دعا وکړو چې ستاسو پلار، ستاسو مور، ستاسو رشته داران وفات شوي چې الله یې وبخښي. دې نه به کوم چې دا رسم دا ختم کړو. بعضو کورونو کې څه کوي ماشومانو له کپړې نه اخلي، زنانه کپړې نه اخلي، نارینه کپړې نه اخلي. ولې دا د اختر ورځ ده نو موږ به نوې جامې اچو او موږ به دا کوو موږ به دا کوو. نه موږ باندې غم دی، نه د غم دپاره شریعت 3 ورځې ورکوي. 3 ورځې به غم وي، باقاعده خو انسان ژوند حالات کې ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی، خامخا به راځي. نو یو ګزارش د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا دی چې اختر ورځ دا دپاره د خوشحالۍ وي چې موږ او تاسو خپله خوشحالي منو په دې کې، او دغه رنګې بل لویو بایګانو له دا نه ځو چې هغوی ته وایو وکړه دعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، جابر رضی الله تعالی عنہ دی، دی وایي کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنکم. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام به چې د اختر په ورځ باندې د یو بل سره میلاوېدل نو دوی به یو بل ته څه دعا کوله، یو بل ته به ویل تقبل الله منا ومنکم، الله تعالی دې ستاسو اعمال هم قبول کړي، الله دې زموږ اعمال هم قبول کړي، الله دې ستاسو قربانۍ هم قبول منظور وګرځوي، الله دې زموږ قربانۍ هم قبول منظور وګرځوي. نو خبره مې دا کوله چې د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده او د اختر شپه دا د عبادت شپه ده. په دواړو اخترونو په شپه باندې الله تعالی زموږ سخت دعاګانې کوي. نو یو به کوشش وکړو وختي پاڅو، د اختر په ورځ باندې وختي پاڅېدل دا سنت عمل دی، هسې نه چې داسې وشي چې زموږ عادت دا وي چې موږ 8-9 بجې پاڅو او د اختر مبارکه ورځ وي، مبارکه ورځ وي، په دغه ورځ باندې هم د اختر د سهار لمونځ قضا شي.